پاک د علماء لمن په لاس باندې نصیب کړي. المرء مع من احب. سړی به قیامت په ورځ د هر کس سره وي چې چا سره د په دنیا کې مینه او محبت کړی، چا سره چې د دنیا کې مینه او محبت کړی دي. څوک چې علماو سره مینه محبت کوي قیامت په ورځ به دوی د علماو سره ناستی وي. قیامت په ورځ به دوی د علماو په میدان کې په جماعت کې شامل شوي. هندوستان کې یو بزرګ و، هغې به اکثر عامو خلکو ته دعوت کوم. سخاوت جذبه په ده کې زیاته وه. د ده په دسترخوان باندې به اکثر خلک ناست و، روټۍ به هغې ته فراخه میلاوېدله. یوه ورځ په خوب کې حضور صلی الله علیه وسلم زیارت ورته وشو. حضور صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ته روزانه د الله دعوت کوې، تا یوه ورځ هم د ما دعوت نه وکړ. روزانه د الله دعوت کوې، تا یوه ورځ هم د ما دعوت نه وکړ. دا چې کله سبا وخت یې اوچت شو د خوب نه، علماو نه یې پوښتنه وکړله چې ما خو چیرې هم د الله دعوت نه ده کړه، حضور صلی الله علیه وسلم دا خبره ما ته ولې فرمایلې ده؟ نو علماو جواب ورکړ چې چونکې تا روزانه د الله مخلوق دعوت کوې، دا مخلوق کې خدا دعوت داسې مثال ده لکه تا چې په خپله د الله پاک دعوت وکړ، خو تا چیرې هم د حافظانو او د قاریانو دعوت نه ده کړه، تا چیرې هم طالبانو دعوت نه ده کړه. د طالبانو دعوت داسې مثال لري لکه د حضور صلی الله علیه وسلم دعوت چې څوک وکړي. نو حضور صلی الله علیه وسلم دا شکوه کړې وه چې ته د الله دعوت خو کوي، خو د ما دعوت تا چیرې نه